أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. سورة الأحقاب 27 نمبر آیات. په دې 27 نمبر آیات کې هم د مشرکانو د پاره خاص کر مکی والا او د پاره تخویب دنیاوی ذکر کی. تخویب دنیاوی د پاره یو مضمون مخکې ذکر شو تفصیلی او دا مضمون ذکر کیږي مختصر. الله تعالی فرمایي چې ولقد اهلكنا یقینا هلاک کړل ما حولکم من القرى. تیر چا پیر تاسو نه ډیر کلی تاسو نه تیر چا پیر موږ ډیر کلی هلاک کړی دي چې هغه هم د دین سره دښمنی کوله، پیغمبرانو سره دښمنی کوله او دغه وجنه هلاک شو. د مکې نه تیر چا پیر مکې نه تر تک شام دی، بدر تک دی یمن دی. د شام او د یمن په سفرونو کې قریش او د کسان د علاقې لیدلي. لوط علیه السلام کوم علاقه چې دا کوم کې د کانو باران شوی دی، د شعیب علیه السلام علاقه مدین او داسې مختلف علاقې چې باقي کې د عذابونو آثار په الحال موجود دي، عادیان او سمودیان علاقې. نو دغه د یمن او د شام په سفرو کې چې کم کړي هلاک شوي دي مکې والا وبلیدل، نو هغې د حولکم وایي چې کم کړي تاسو نه تیر چاپېره دي. وصرفنا الآیات امون بیا بیان کړي آیاتونه خپل لعلهم یرجعون، دې دپاره دا خلک را واپس شي د خپل کفر نه. یعنې کم کړي چې هلاک شوي دي کلو والا ته د الله تعالی احکام بیا بیان شوي دي، بیا ورته هغې وضاحتونه او تفسیرونه شوي دي. داسې نه و چې دا خلک خبر نه و، جاهلو د دې هر څه باوجود تکبر او غرور دومره حد ته رسولي وو چې آسماني احکام اورېدلو قبلولو ته دوی تیار نه وو، نو په دې وجه باندې هلاک شو. ګنې جهالت یې وجه نه وه. الله تعالی وایي فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. نو بیا ولې امداد نه کوو هغه کسانو چې دوی نیولي بغیر د الله تعالی نه دپاره د نزدیکي کېدلو الله ته آلهة په خدایتوب سره. هغه کسان چې دوی د هغې نه مرسته غوښتلې، دعاګانې به یې غوښتلې، عبادتونه یې ورکول چې موږ الله ته ورنږدې وو. مراد نه بتان قبرونو والا خلک دي. نو هغه خلکو بیا دوی مرسته ولې ونه کړه چې دوی به خدایتوب سره نیولي او ځان یې پې الله ته نږدې کوو، خو چې الله را ونیول نو بیا یې چا خلاص نه کړل، هېڅوک هم بیا نه و د خلاصولو. بل ضلوا عنهم، بلکې دوی ورک شو د دغې نه. دا څوک چې یادول له چا بندګي چې کوله او له چا په وجه چې د دین مخالفت کوو، هغه کسان چې په سخته کې مکمل ورک شو، ير شو دي. وذلك افکهم، او دا دوی دروغ دي چې دوی وایي چې بوتان کولی شي، قبرونه والای کولی شي او دا خلک الله ته نږدې کولی شي، دا دوی خپل دروغ دي. وما كانوا يفترون، او دا هغه سړي چې دوی ځان نه جوړوي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. دا دلیل نقلی ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې چې وګوره توحید هغه مضمون دی د قرآن تصدیق او د الله تعالی وحدانیت هغه څیز دی چې پیریان یې هم مني او پیریانو هم منلی دی. نو په دې کې قریشو دپاره یو قسم زجر دی چې قریشو په پیریانو کې غرور تکبر ډېر زیات دي په نسبت د انسانانو باندې، لیکن هغه مغرور او متکبره مخلوق هم قرآن ومانه، قرآن ته تنقید ښود او تاسې د هغوی نه هم زیات سرکشه پاتې شولئ او تر اوسه به تاسو عقل او شعور د پیریانو نه زیات لرئ، بیا هم ستاسې غرور او تکبر دومره خراب کړي چې تاسو قرآن ونه مانه. نو هغوی دپاره زجر شو د مشرکانو دپاره، د قریشو دپاره. او دې سره دلیل نقلي شو چې توحید او قرآن د هغه مضمون دی چې پیریانو یې هم تصدیق کړی دی. د دې سره سره په دې واقع کې دننه د دعوت طریقه ذکر شي چې کله تاسو دعوت چلوئ، دعوت نه مخکې به قرآن زده کوئ. قرآن زده کول نه بعد به قرآن طرف ته تاسو ترغیب ورکړئ چې قرآن زده کوئ، عملي کوئ، د ترغیبات په سیوا کې. د هغې نه وروسته چې کله ترغیب ځای ونیو نو بیا به عمل دپاره دعوت ورکوئ چې په دې باندې اوس عمل هم وکوئ. نو دا د قرآن انداز دی او دعوت طریقه یې کار دی. نو دغه طریقه هم په دې واقعه کې ذکر کېږي. دننه الله تعالی فرمایي وَإِذْ صَرَفْنَا، هغه وخت چې موږ راواړو راوم ګرځاو الیک تا ته ای پیغمبره نفرا من الجن، یوه ډله د پیریانو ستا طرف ته راواړوله، د بل ځای نه م راوستله. یستمعون القرآن، چې غوږ یې کېښود قرآن ته. فلما حضروه، هر کله چې دوی حاضر شو د قرآن ته، قالو نو یې ویل انصتو، چپ شئ، قرآن ویل کېږي خبرې مه کوئ.
فلما قضی هر کله چې پورا شو قرات تلاوت پورا شو یعنی پورا شو نور نه کاو ولو نو دوی واپس شو الی قومي خپل قومونو ته منذرین برسي حال کې خپل قومونه د الله نه ویرول. د دې واقعي تفصیل احادیثو کې دي چې د نبی علی السلام د پیدایش نوروز ته ځکه نبی رسول الله تعالی پیغمبري ورکړه. د پیغمبري سره سم داسې وشول چې بر اسمانونو ته چې کوم شیطانان تلل او فرشتو ته به غوږی خودو هغه لار ټوري به شیطانانو مې باندې شولې او کوي به ته کې د غلارو ته نږدې هم شونو هغه ځګین نه فرشتو بستور باندې وشتل او دی به واپس راوځغلول. پیریان چې کوم پرته دی د حالات لیدل نو هغه د سخت تشويش کې اخته شو چې په دنیا کې ولوی حادثه شوې ده، غوښته حادثه به شوې، اسمان ته ټولي لاري بندي شوې دي، دا بس چل شوې. پیریانو عبدونه مختلفه دنیا ته خوارش چې د غراز معلوم دي چې چل شوې دي. په دې کې یو په چې کوم ده حجاز تراغه او نور دنیا ته هم عبدونه خوارش کوم په چې حجاز تراغه نو د باره کې د مفسرینو یو قوالدار چې دا وکسانو دویم قوالدار د نه کسان بیا در کم زګینه پیریانو مشهور قوالدار د نسبین نم علاقې نه راغلي او څوک وایي چې دغه نه پیریانو کې ځنی د نجرانو او ځنی د نسبین دوی په حجاز ګرځیدل او دغه حالات معلومول چې اسمان ته لاري وری بند شوې دي. په دې منځ کې د نبی عليه السلام طریقې کار دا و چې ګڼه ویلیدل کم ځای کې بچ میله لګېدلی و کم ځای کې بچ د خلکو نمایش لګېدلی و هغه ګڼو ته ځان رساو خلکو له دعوت ورکاو. نو په دې پیره باندې نبی عليه السلام طائف ته روان شو. طائف کې سوق عکاظ د عکاظ په نوم باندې یو ځګینه دغه کې میله لګېدله. دې میله ته نبی عليه السلام خیال دا و چې دغه میله ته ځان ورسي او چې کله خلک راجمع شي نبی عليه السلام او خیال دا و چې خپل قرآن واوروم د خلکو ته او هغه دعوت چې کوم الله تعالی په ما لازم کړل د خلکو غونته ورسو. نبی عليه السلام سفر ورسې حال کې وکړ چې سحر مونږ ته د طائف ته ورسید. بطن نخله نو یو ځګین ته ورسید. بطن نخله کې د سحر مونږ باندې چې دی ودرېدو نو پیریان خو ګرځیدل ځګینه معلومه وو په دې کې د نبی عليه السلام قرات یې واورېدو او چې کله قرات واورېدو نو بس یو بل ته आवाजونه وکړه چې راشي خبري همداري خبره دې ځګین کې پرتا ده ټول وکی خو د قران دی وکی خو چې کله نبی عليه السلام دوه رکعات موضوع کې باندې سونه قرات پکار او قرات پورا شو مکمل شو پیریان یو بل ته ویل چې خبره همدا کتاب دی دا دعوت دی او دې ځګین نه واپس کېدل پکار دی. وس خپل قومونو تل پکار دي قومونه خبرول غواړي چې د الله تعالی پیغمبر ومني کله الله تعالی پیغمبر ونه مني نو بیا د من عذاب راځي د الله پیغمبر دی د الله قران دی او زمون البکار دی. بیا په نور روایتو کې دا هم شته دا پیریان چې کله خپل علاقو ته واپس خپل مشران کې شران را جمع کړل ټول ته په جمع باندې نصیحت شروع چې موږ دا نمونه قران واورېدو یو څه کس نم واورېدو اسمان ته لاري بندیدل وجه همدا د اخر زمانه پیغمبر پیدا شوی دی او دا کتاب په نظر شوی دی. د پیریانو دغه وو کو ځان د نه حق سانو دعوت نوروز ته بدغه اولنې محفل کې 3.5 پیریان مسلمانان شو ایمان راوړ. دا مختلفو تاریخونو نقل کړي دي. په دې ځکه کې د پیریانو دراتللو او د نبی الله صلی الله علیه وسلم مخامخ کېدلو واقعیات مختلف نقل شوي دي. مختلفو روایتو کې مختلف نقل شوي دي. تقریبا مستند روایت چې پای کې د پیریانو د نبی الله صلی الله علیه وسلم ملاقات خبري شوي دي نو دا 15 واقعیات دي. ځکه کې چې کوم پیریان ناغري د نبی الله صلی الله علیه وسلم دغه خودلې دي نو بدی واقعا باندې نبی عليه السلام په خبره نه خبر شوی چې څوک راغلی او سی اوریدل به چرته لاړل دغه واقعا الله تعالی په سورۃ الجن کې بیا نبی عليه السلام د وحی په ذریعہ باندې او خودله چې تاسو خواته پیریان ناغري. د دې علاوه په نور ځکینو کې لیلۃ الجن ځان له واقعا د نبی عليه السلام کې مستقیل ملاقات شوی د پیریانو سره پیریان ته دعوت ورکړي دی او بیا د پیریان تقسیم کړي دي مختلف علاقو ته لګیلي دعوت لپاره تاسو نور واقعیات هم شوي دي. نو کوم د واقعیات او اختلافات چې په دې بنیاد باندې د اصل کې د واقعیات ډیر شوي دي لګ نه دي شوي جو ډیر واقعیات د جدا جدا انداز لري د پیریان سره. نو د ځکه چې کوم دی نه په دې واقع کې نبی رسول الله په خپل باندې د پیریان نه لیدلی او نه خبر شوی بس منځ باندې ولاړو هغه قرات واورېدو خبره باندې پوه شو لاړل سي او نبی رسول الله د دې ټیم کې خبر نشو ورسته د وحی په ذریعہ باندې خبر شوی دی. په نور ځکه کې بیا مخامخ خبرې به کې هم شوی پیریان منځ کې د نبی رسول الله منځ کې نو فلما قضیه هر کله چې پورا شو د تلاوت یعنی 2 رکعات موږ پورا شو ولو نو واپس شو د پیریان علاقومي خپل قومونو ته مونږ درین چې را ورکوونی قالو د پیریان ویلو یا قومنا ای زمن قومونو ان سمعنا یقینا من واورد کتابا دس کتاب انزل من بعد موسی جنغ نازل شوی د رسول موسی علی السلام مصدقا لما تصديق اونکه د حق استد بین یدیه چې مخکې د قران ندی یهدی د لارق الى الحق حق طرفته والى طريق مستقيم او لار سمید. دې ځکه چې د پیریانو پیغام او دعوت انداز داو چې خپل پیریانو ته ویل چې زمون قومه
موږ د کتاب واورې د جګه کتاب د موسی علی السلام نو رسول نازل شوی دی اوبه دغه کتاب تعریفونه وکړل چې دغه کتاب د خپل ځان نه جمع کم تورات دغه تصدیق هم کې موجود دی سم او حق تم لار خي سم مستقیم لار ده بس منلې پکار دي نو سوال دې ذکر کې دا د پیریانو دا خبره چې دا کتاب د موسی علی السلام نه بعد نازل شوی دی بده کې څه کمزوري ښکاری چې د موسی علی السلام نه بعد قران نه د موسی علی السلام نه بعد خو انجیل شریف نازل شوی دی موسی علی السلام تورات راغی دغه نه بعد عیسی علی السلام پیغمبر شو هغه ته انجیل نازل شو منځ د انجیل ذکر را نه چې دا څه چل وشو د دې یو جواب چا دا کړی دی چې دا کم پیریان چې راغلی وو د نبی عليه السلام سره ملاقات په بطن النخله کې شوه دی طائف په سفر کې نو دا پیریان تورات منون کې ودي انجیل شریف نه ومنله او دا د څه وایي چې دا يهودي پیریانو دوی تورات منله او انجیل منله نو په هغه حساب باندې د انجیل ذکر د سره ونه لیکن تفسیر باندې قران د دې قول کمزوري ذکر کړی د قول صحیح نه دی او د انجیل د نه ذکر کولو نه دا نه معلومیږي چې دوی به انجیل منله نه بلکې د دې نور وجوهات هم کې دي نور وجوهات دا د انجیل شریف تعلیمات بالکل د تورات په شان کې دي او د خاص فرق پکې نشته دي نو بده وجه تورات او د انجیل تعلیمات په یو انداز باندې او بیا د قران تعلیمات په بل انداز باندې دي قران کې هغه احکام مکمل تغیر شوی دي منسوخ شوی دي چې کوم په تورات کې موجود دي نو قران مستقل کتاب شو او انجیل چې کوم دی نه قدس کتاب نه دی بلکې داغي د نیمو نزيات احکام د تورات احکام په شان کې دي اندسي وایي تورات قابو انجیل قابو تورات ته بیرته نو دی پیریانو چې ویل چې د موسی د تورات نه بعد نازل شوی دی موسی سره نو ورسته د دې مقصد دا و چې د مستقیل کتاب دی چې احکام د تورات غونډه کې مستقیل یعنی تورات تابع د سره دین او بلکې احکام مکمل بدل لی یو مستقل کتاب تورات به مکمل منسوخ شوی دی نو دایم کانم کې دي او کې دي چې د دې د انجیل شریف ذکر کړي قرآن نه ذکر کړي او کې دي چې نور وجوهات می نو ویل دي نه دا نه معلومیږي چې د پیریانو به انجیل شریف منل نه ځکه سوچ تورات منی انجیل به خامخ خبري تورات کې د انجیل تصدیق موجود دی او سوچ تورات او انجیل منی هغه قرآن منی ځکه تورات او انجیل دوه کې د قرآن تصدیق موجود دی نو کدی تورات منل یو بیا به انجیل نه منل د خبر اینام منل شو د صحیح منل یا نش یا قومنا از زمن قومه عجیب تاسو قبول کې داعی الله ربلون کې د الله تعالی چې نبی علی السلام دی وامنوا به او هغه باندې ایمان راوړی یغفر لكم بخنه وو کې تاسو ته من ذنوبکم ساسه د ګناهونو ويجركم او بچ بکی تاسو من عذاب الیم د عذاب دردناک ده ومن لا يجب او هغه سوچ قبول لکی داعی الله ربلون کې د الله تعالی چې نبی علی السلام دی فليس بمعجز في الارض دا نشي عجز کوله الله تعالی لرفز مګی چې الله تعالی نو تختی او الله تعالی عذاب نه ځان بچ اولم يروا ايد نغوري ان الله الذي يقين الله تعالی هغه ذات خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه والارض زمکه ولم يعي بخلقهن اس کمزوري نه د پر خودلی د دې پیدایش کی یا نر سره شوی د پیدایش باندې بقادر قدرت والا دی على ان يحيي الموتى راجوندي کې مړی په دوباره ځل باندې بلا ورنو انه على كل شيء قدير یقینا د الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی